بسم الله الرحمن الرحیم. باب اداء الدیون. دا باب د بیان د دینونو ادا کولو کې. وقول الله تبارک وتعالى دی الله تعالی دا قول: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ان الله يأمركم، الله رب العزت استحكم کوي، امر کوي، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، سکم دی امانت ولا حق دور خلق دی، اهل خلق دی، مغو ته امانت ادا کوایو، مغو ته ارکایو، سره دی کومي عہدې لایق ته، دی کوم شي لایق ته مغه ته مغه سپارایو. دا معنی ده همدا شی ته چود سره امانت هغه خاص ادا کوایو. واذا حكمتم بين الناس، کله خلق منځ کې فیصله کول غوړی څه فیصله وکي، نه ان تحكموا بالعدل، بعدل انصاف سره فیصله کوي، ظلم زیاتی ورکی ما کوي، ایو طرف ته میلان ما کوي، څه جانب دری ونه کوي، چو پر څه جانب وکي. ان الله نعم ما يعظكم به، الله تاسو ته کوم خبر نصیحت کې ډېر ښه نصیحت کوي، حکم کوي دته. ان الله كان سميعا بصيرا، الله ریدونکا ولیدونکا ذات ته. یعظکم معنا نصیحت کې مرادونه حکم کول دی. الله د پر د ټکه استعمال شي یعظو معنا مراد د حکم کول. صحیح ده. عام نصیحتونه خو نه دی مراد، نصیحت خو در باندې لازم نه ده چې ته نصیحت وکړو معنی نه معنی عمل کوي. یو امر کول دی دا معنی دي کې امر معنا مراد د الله د پر ارزي کې امر معنا مراد وي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ذر سے فرمایي ز پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلما ابصر يعني احدا سكل خود غريو قتل قال نو پر ما احب انه يحول لي ذهبا، موت دا خبره خوان نه کې د موت په سونی سره بدل کړي شي. څنګه خوان نه کې کدا خود غر موت بدل شي سونی سره به د سیالاتا شوي سیم کو سعندي منه دینارون به دی ولا یو دینار مسره پوتی وی کنه یم کو سمنه ټیم رسره تیری په کسلا سند درور زنه پوس الا دینارون ارسیدو ها کیدا سی دینار زکی دون ساتن ارسیدو منه ساتن لدین سمو بنی وخت دینی ماغه د کول د پر به خبره ده کني زنه غون سمو سره درهم دینار کور کی پوت شهر ش صدقاون پورن ختمون سیدا پیغمبر سمیس کومته د خود غرا ټول ستسوناشي بیا به د مخاطم کړي درور ځکه نه کیګه د انزون سره نه سیدا مطلب یې کړه سیریز جون سره صداقی مداکی شای بل د شای زنه پرګند سیو د دینه زوري پیسې کې د ول شي حاجات د پاره هغه بل خبره. ثم قال بل سین الاکثرین، کوم خلق د ډیرول څه کوي روپایو، هم الاقلون، دا به قیامت ټول ناکام حالات کې پراته وي. سیدا الا من قال بالمال هكذا وهكذا، هکه کوم سړی مول دلی ولي الی ولي خلکو ته ویر کی. الا من قال کچو کی دلی ولي الی ولي بالمال من مول هكذا من خي طرف ته هكذا غس طرف ته قال چش تل شي ور کولی دل شي هکه نه بل تر کې یلی تنشل دي کې. سیدا واشر ابو شهاب بین یدیه، ابو شهاب څخه کله دی حدیث مطلب څه بن سلمان قال هكذا وهكذا دی معنا ده کنه. سو اشر ابو شهاب بین یدیه خي طرف ته اشاره کې زسي چوته ویر کې عن یمینه خي طرف ته عن شماله غس طرف ته خو قلیل ما هم د سیخال ډیر کام مليږي. وقال بمختي سمکانه کا زوی بن دوا درېګه وتقدم غیر بعید لا غنر مختشه وتقدم غیر بعید ډیر ما مختکیګه مختی سو سمیت صوتن به سو یوز موردل په اورتو فرت وناتی حسزا غوس پس ویرشه. ثم ذکرت قوله، خو بیا ته دا خبره یلی وکنه سمکانه کا زوی بن دوا درېګه حتی آتی کزه ترسن. فلما جاء سكال قلت موتل يا رسول الله الذي سمعتكم شنس مورد او قال صوت الذي سمعته اكم وزن مورد دا څنګه چالو قال پرنس وهل سمعت تو اختیار دیلیو قلت موتل نعم هم وزن ورد السدس الشيدي قال غول سداسل کې د پرشترت للی ولا غاوا وزو سیدا پرشتا برتل پیغمبر سم تکنه ما غول خپل وزو کله کله به ګرګنی شون دی غونه و شروع شو لکنه پاته بنه لګي د سکوم طرف نه کله د میچکای ولا و شو کله میچکای سیل ستیریږي د شیطان وزبو نبی مختصی قال دیو توفر من پیغمبر سن ساعتان جبريل ومت جبريل عليه السلام راغله فقال مت اذا خبره قسم من مات من امتك تو مت کی کوم سره د سیالت کی وپت کی سلا یشرک بالله شیئا سالا سره شرک نه کی دخل الجنه جنت تبزی. قلت مت سو من فعل كذا وكذا کبه دسی کرونه کړي من فعل كذا وكذا من نه کزنو اغلا کړي لوند سره کلی کنه و ان زنا و ان سره کسیدا
قالت نعم هكذا سی کړي به اخر کې خدای پاک د جنت بیاي اگر شي په حال سزو مندي. وبه قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا کدو سنی دی خود غره برابر سنار سراشی کنه ما یسرنی بیا متخوان نره کی خرت نه لګیږي اچھا نه لګته موجي الله مر علی ثلاث سمو بن درز تیر شی نه مگر دا بوي سو عندي منه شيء مسربی شا نه پوته ها الا شیند سی شاعر سره پتی کی دل شي ارسیدو ساز ساتن دي پر لیدین سدین دین د کول ضروری دي. رواه صالح وعقيل عن الزهري. باب استقراض الابل قرضی بن دی وخون رخصتل وغیره بل چې شی بزیزی کی و خبره بیان کا نور شا سړی رخصتل شي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا سلمة بن كهيل ندد چکا قال سمعت ابا سلمة بما يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد پیغمبر سم نشيان وغتل فاغلظ له ډېر سخت خبرې پیغمبر اسلام ته وکړلې فهم به اصحابه د پیغمبر اسلام کسانو اراده وکړه سړی رواني سي کنه لګي لګوب کې څه د شي ته خبرې چوک کوي فقال پیغمبر اسلام ته دعوه دا سړی پرې دی شاید تشي کی زړه تش کی صحیح ده شواید د زړه تش کی بوج په زړه باندې ما پرې د سینې څخه غریب وینه و درې زړه ولا صحیح ده پرېږي دوای فإن لصاحب الحق مقاله کوم سړی څه حق لري در باندې هغه ته خبرې کول شي غلط د چوکې منور د کول شي واشترو له بعيرا د لپاره وخ واخلای فاتوه یاه بیا تویر کوي قال غل سلام نجد الله افضل من سنه دینه بهتر ولا اشتاد مسره ایدی ولکم شاید مسی وخ نشته ده کنه قال پیغمبر اسلام تیز دا خبر پرګدای اشتروه فاتوه یاه فإن خيركم احسنكم قضاتو سکی خسړی مغاده څه چونه تقاضا کوي دی وشي غوښتنه کوي هغه نه په ښې طریقې سره د وکي. باب حسن التقاضي دی باب کې خای په ښې طریقې سره چونه شي غوښتل تقاضا کول دي شونه. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل یو سړی وفات شلو فقیل له هغه ته چل ما كنت تقول تسیلو قال غلت كنت بايع الناس مو به خلکو سره شکل خرڅول خستل به مکولو کنه د کی مو به دا سلوک را خاصه او په اتجاوز عن المسر کوم سړی سمالدار وا کنه ناغنم به در گذر به مکولو تجاوز معنا شتل شي لکه کله پټی می سره ونه رسول کنه یا بلنجا پنجا کبه مو سره ډیری خبر یا تاری نه کولم مفکولم به واخفف عن المعسر بل بمدا کور کا چوک د ستنګ دست والوس کی پیسہ کام وا اغه نمبر روپی لګیاله کی کله چلو ته بنی لا زری کنه د کول نه شخر د وزر روړه دی په ځای بنی صحیح شو د سیم کول په غفیر له دي سړی تندی واجنه خدای مو پي وکړه. قال ابو مسعود سيبي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر په امر سم نور دلی دا باب دی باب کې خای هل يعطى اکبر من سنه آیا یو وخت چا در کړه هغه نه ته غاټ ور کول شي وی نه شیر کول خشه ور کا چا د سکوټر در کړه بیا د سکوټر چکه خډر استعمال کو د نه وختلو سدي بدالي کې روکه او تخویر کول شي هغه نه سدنیو نړنګي ښه خبره ده کچو تخویر کې د خالص موته شای کامرو کې یاري د ګولیر ته 200 کې مار کو او نیم شاله کې روکه خو ته ته 2.5 ور کا 500 روپۍ کنهستونه کمال غړل خو تا چې ته واري زوته سره ډاکټر صاحب خدای ته بنه راخمه کو دوره خی کنه مو د ډیر خیلوج کوم باندې ډیر پام ستلو اری پیری کې د 300 سره د نه دی پیری ته الله زیاتی واخله ویل خالد سینګر شي کې غوړی تر کام کا خو ته لګور زیات شي واري کنه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا مع حديث خبر ده بمرسن يغختلو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه وركي ولا فقالوا ما نجد الا سن افضل من سن يدنا بهتر قال ولا اشتادي سالور قالوا مسلموله بنز قال ولا غټويغه قال الرجل او فيتني تخمت ډېر خطرې کې سره د شاید کو فاق الله اولاد ته خاب د الله در پرا کې سیدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه وركي فإن من خيار الناس فخلقو کې بهتر سره شو د احسنهم قضاء شاخي طریقې سره ور پرا کوي.
وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل یو سړي پیغمبر علیه السلام باندې وخور باندې او فجاءه يتقاضاه نه غختل شروع کو وسوګر يتقاضاه کې غاټ کو په دوات د خال بیس لکه دو وړو کا کافتی زید یی حالانکه دا ټکه صحیح صلی الله علیه وسلم به يتقاضاه يلشي فقال پیغمبر سمت اعطوه ورکه ولا فطلب سنه سکله دغه کولو لوخي ورکی والا ټوالیا چې ته و مندالو کنه لار بارو پسې وګرځیدلو فلم یجدله الا سنا مگر وای مندالو د سیوخ کنه صفاو که هاغه نه خو سیدا عمر کې ونه خو وغیرہ وغیرہ فقال ساعتوه اندایر کې فقال سړل سو پیتن ته مو سره ډېر خدرې کې سره شاعر ادا کړلو او فاق الله لك ته خدای د سیدیر کا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء تاسو کې خسړه مغاده سخی طریقې سره به خپل شی سړی ته ادا کوي وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم جابر سے فرمایي چې پیغمبر سم ترالم او په مسجد کې وقال مسعر سے به اوراه مته د سلاګي قال زحن لکه غیس د چاش خو ټیم وکنه زو ترغلم فقال وي پر مس صلي ركعتين دو رکعات منظم وکړه چاشت ولخه وکانه لي عليه دين او مو د فارغه بن قرضه او په قازواني قرضه را ادا کړل او زاد نزيتي ور پسې نور یا روکړل سیده باب مختباب د دې خادي کې دا خبره خای چې ذا قضا دون حقه کایو سړی چول حق ادا کې دی غنه کام او حل له یا وتغالول کی کنه څه خیر د شک مت کام روپې راکتون زنور نه خالن سیده فهو جائز دا جائز ده وبي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني النسان الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله يخبره ان اباه قتل يوم احد د جابر صاحب ولا والد صاحب سو دا د احد جنگ کې شهید شولو شهیدنا قتل يوم احد شهيدا وعليه دين دي بن قرضه دين ور باندې پشتد دل غرامو په حقوقهم ایدی دا کله خپل را په شو دي ته خالد رسول جابر صاحب ته کنه د کوم قرضخواه کسان څو قرضای غختل قرض خواه وتل شي دو ډیر راتان کړلو سختي راوسه متبار زوی نه ریوتای نو دې صفاتې النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم تورغلم فسالهم تپوسی ونه وکړو فسالهم پیغمبر سم نه دا غختنه وک کنه س ايقبلوا ثمر حائتي ستوس د چالو کې دا جابر صاحب ولکم باغ د دی ولا میوا قبول کای دا وته ویل س يقبلوا تسونه قبول کای ثمر حائتي مباغ ولا میوا ويحللوا ابي او کومه سمو پلور باندې قرضه سور باندې وا اگر تعالی لکه منار ته موف قاعده منای دا فابو اغه انکار او ځکه چې ته کیږي فلم يعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حيدي پیغمبر سي مو بغ نه کړ وقال تل سنغدو عليك سبو سرغورو خاکنه رسول ته سیدا فغدا علينا سبو سکل ورو حين اصبح سبي ټیمو فطاف بالنخل كجور بني تور توشل کومیر شکولی سوي ودعا في ثمرها ودعا في ثمرها بالبركه پیغمبر سلام هغه د پر دعا وکړي برکت ساله ته برکت ورکړه او کې فجددتها یا کجور ونه بني تو شو سیدا اسغنا بعد مروه شو کولی فجددتها سمانه دا روم شو کولی رکاټ مکی نفق زویتهم یا غول قرضه خدای په ټوله دوه کني هغه ډيري کامې دي پیغمبر سم برکت سره کجور ډیر شي وبقیا لنا من ثمرها بقیا می واور کې به پوت شو لزیتی مو د پاره ندی نه خبره مشروع شکل ته دینی خبره پیښه شي دنیوي ممیلا کنه به علما سره مشوره کوي د سیما که پریشان شي دنیا دارو خلکو درځي دوه خلیوانیان دي د تیس تو چشته قرضې کول ډایرکټ انداز جواب درکې زیاتید وزت کې د تیس ګټه ور دي زنا سا کنه قرضې کې به د زمو دي مخ غوالي درغلي لیمونو تیر ساغه د لیار خای سره د کلمې یا په دې طریقې ادا کا دواب د تو کی برکت ولا خبر د تو باب اذا قاص او جازفه في الدين دیو کې خای کایو سړی شو کې برابرۍ سره بري وکي قاص و يقاص مقاص وطن من برابرۍ سره بري کول څه معنا ته دې کې سړی بنیو پټای ور باندې غونډي درو لاکو هغه در باندې شدر باندې یو جی پی در کړو ته دی پټي ول روپیا غنې در کړی وسه پرې کانا ته دی جی ول روپیا نه در کړی سره کې ملنجی لبړې مونکواله اخر کوم څه پرېدا کوم پټای دا کنه مولا هغه روپیا بس مار کو ته خو جی پر کړه مو ته کنه مو جی روپیا نه در کړی چلو جی دی پټي په بداله کې شو دي د شنل شي مقاسوا لکه یو شی ته چوب نور باندې غولا ته باندې در باندې ته چلو د کوم شی ته مو باندې مولا ته باندې انده به سره برابر سره بار کو یو بل نه غوړي د شنل شي مقاس وا غاټ کوب سره لیکل شي سواد سره صحیح ده برابرۍ سرابري کرنا او جازفه فی الدین
یا دین ورکړی دی ورباندې 3 लाख روپۍ دي دوتیس پریدا نورې خبرې کوم سکوټر د سره سره شاهي 2 लाख وي که 1.5 लाख کوي 15 लाख وي مو د سره نورې خبرې نشو د سکوټر روکه صحیح ده وای خصلو نه ټیک ته بس خاتمه شو کنه اټکل سره واکې صحیح ده یا د شی ته واکې صدا اټکل سره شنو کې تمرن به تمرن چلو میوي ولا خبره و غیره دنیا کې نور شنه کې دل شي صحیح ده او غیره وبي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه اخبره ان اباه توفي يدي جابر سي والد مر شوی او وفات شوی شهید شوی وترك عليه 30 وسقا دی بن دیرش وسق کجوري مجوري ور باندې وي حقن لرجل من اليهودي ويهودي سړي فاستنظره جابر سي بن مهلت وقت سلك نور مهلت روکه سيدا استنظار من مهلت غتل بابا اينذره هغه مهلت ورکوالنه انکار وکړه سيدا فکلم جابر بن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر سے پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر وکړي یشفع له الیه زلار شمه د پرګه سفارش وکړي تاسو ډیره مهرباني بدوي فجاءه رسول الله صلی الله علیه وسلم فکلم اليهوديه پیغمبر سم يهودي ته ورلو خبري مبري سره وکړي کله تاسو موږ ته مهلت راکړي ډیره بخای لاخذ ثمر نخل د سیو ته ویلو سدیمو باغ لمی واخله کنه بلتی له او کجرو بداله کې سکومي ته مو دی ونور باندې سیدا فاباغ انکار وکړ سنانه د سچ ته چلیږي فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخله پیغمبر سم بوخت ورنوتلو په مشابهه کې وګرځیدل ثم قال لجابر ما جابر تل جد له وسي وتروش کوته پرایکا فاوفي له الذي له حكمي دي ولا میوادر بوند هغه ته ور پراکا فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم شکل ونه لاړو دي جابر سه کجوري مجوري رشکول شروع کړه جمع کې فاوفاه 30 وسقا لا هني کجوري و درش وسکونه جوړ شول دومره ډیر وسک چشتل شي غټ ټراټور تل شي ښا وسک ټراټي تل شي ټراټي کې خډيري بري زيږي کنه وفضلت له 17 وسکن ولس ټراټي خو ته زيتي ور کې پوتې یاشوي دا د پیغمبر سم معجزه و سیده فجاء جابر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا جابر سے پیغمبر سم ترول لی جیزه انا وراسته دیرم بیا روش وراسته لګ ليخبره بالذي خبره تخيسركم ملا شيء قدس د شي کانه سمخ کیسه شی وا مت يهودي راغله وګانا یا غله خو خود مراده کی څ نوري ما متزيتي پد شي فوجده يصلي العصر وای کتل د سیالات کی شی کړي المنزي کول سیدا فلم من صرف ذکلا ششل سلامي تو کول منزنه اخبره بالفضل د زيتي کجوري سي يدي ولا خبره او درکه مت خډير زيتي ورکی پد شي یا رسول الله فقال قلت اخبر ذاك ابن الخطاب تا خبر ورکه کنه ذاك من ماغا ابن خطاب ته خبر کو عمر صاحب ته خبره واخه فذهب جابر الى عمر جابر سے عمر صاحب ته له خبر خبره تو کس خبره په خو به دس وشلو فقال له عمر سے وتیل سموت خو پات سے پیغمبر سم سره لوړ دی مانه ده خدای به ضرور مدد کوي لقد علمت متپت ولګی دا غټیم کې حين ما شفيه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم پکې چکرو لګاولو نو بارکن فيها ساکب خامه خبر کته چولې